ملګرو په میسا کلي کې دغه اوښان حلالېږي د دې د غوښې کباب او د اوښ د تازه غوښې دپاره چې کوم دی تاسو راتلی شئ او یا دی سره رابطه کولی شئ. تاسو ته به نښه پته ښایو چې دا په کوم ځای کې موجود وي او کوم ځای کې به تاسو ته دا تازه غوښه یا د اوښ د غوښې کباب میلاویږي. کاکا سره دوه خبرې کوو. څنګه حال دی مشره؟ السلام علیکم. خیر دی جی، وعلیکم السلام. خیر ډېره مننه. ډېر ملګري اکثر راځي دلته دې کلي ته د اوښ د غوښې کباب پسې یا د اوښ تازه غوښې پسې که نه، خو هغوی غلطېږي. تاسو که دا خپله پته وویله لوکیشن دا وروره چې د مردان نه راځي نو په ولي انټرچینج باندې راشي مصري بانډې لره. د مصري بانډې نه 10 کیلومتر کې کلی دی میایسا. دا د مصري بانډې روډ دی. د دې سیډ نه چې راځي دې لار باندې به راتاویږي مخامخ، او چې د جهانګیري د سیډ نه راځي نو په هغه طرف به راتاویږي. هغه د کلي مین لار ده. د کبابو کړۍ مخامخ لګېدلې دکان ورسره دی. پېټرول پمپ سره د کلي اډه ده میسا، دې کې اوښان حلالوو. صحیح شو. دغه د ناصر پېټرول پمپ دغه دی که نه؟ دغه د ناصر پېټرول پمپ دی. څوک چې راځي نو په دې لاره باندې به داسې تاویږي د پېټرول پمپ سره سم. ولې چې ډېر ملګري ډېر میلمانه راشي او هغه دلته په لاره کې غلط شي ګډوډ شي. تاسو ځئ مخکې دغه اوښان یا د اوښ غوښه یا د اوښ د غوښې تازه کباب که چېرې چاته ضرورت وي چاته پکار وي، ولې د ډېرو مرضونو شفا پکې الله ایښې ده، نو هغه به راځئ. دغه نښه پته ده تاسو ته موږ ښایو. ښه دا اوښو څه ټیم تاسو حلالوئ؟ اکثر زیارت پر 8 بجې حلالوو. صحیح شو. صحیح ده. زیارت په ورځ 8 بجې دی دا حلالئ او تاسو راتلی شئ. نښه پته تاسو ته موږ وښوله د ناصر پېټرول پمپ سره مخامخ په دې ځای کې به دغه تاسو ته میلاویږي. دا مخامخ د خلیل د کبابو کړایۍ دی، هلته کې راتلی شئ او دغه اوښ غوښه ترلاسه کولی شئ. ورسره تازه کباب هم تاسو ته میلاویږي. ډېره مننه.